بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیل شاه. ګرانو کتونکو خبره به کوو په اسرائیل باندې چې اسرائیل څه غواړي، امریکا څه غواړي او ډونالډ ټرمپ چې کم دی نو 20 نقطه ورکړې ده هغه څه وایي په دې اړه. ټکر صاحب سره به خبرې اترې کوو. ټکر صاحب ډېره مننه د ټایم راکولو. ټکر صاحب ټرمپ 20 نقطه ورکړې دي، آیا د دې 20 نقطې ورکولو مقصد څه دی او اسرائیل څه غواړي او دغه چې کم دی نو په دې کې به څه کیږي؟ ډیره مننه شاجي. دا ډیره لویه معامله ده، د غزه معامله ده، د فلسطین د مسلمانانو د اپرسټ خلکو چې اسرائیل په هغوی باندې مسلسل ظلمونه کوي. په دې تیر 2 کلونو کې 80,000 بېګناه د فلسطین مسلمانان چې په هغې کې زنانه، ماشومان، دروني، واړه، ځوانان دا دوی شهید کړل په بېدریغه طریقه، په بېرحمانه توګه. اوس د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو داسې یو پیکیج راوړی دی، یو طریقه ده چې هغه وایي دا مسله حل کوو او دې کې 20 نکات دي. خو کله چې موږ دغه نکتې لټوو، دې ته ګورو، نو په دې باندې ښکاري داسې چې د غزه یا د فلسطین د مسلمانانو مسله نه حل کیږي، بلکې هغه نوره هم ګمبیر کیږي، نوره هم سیوا کیږي. او داسې ښکاري دوی خو چې دا به یو د امن معاهده چې اسرائیل ته به هم فایده وي او فلسطین ته به هم وي. خو موږ ته داسې بریښي چې د دې فایده به زیاتره بلکې ټول په ټوله دا به اسرائیل ته وي. اوس په دې کې سوال دا راپیدا کېږي چې دا کوم مجوزه نکات 8 مسلمانانو ملکونو ورکړو چې پکې پاکستان هم شامل دی، نو اوس سوال دا پیدا کېږي چې لکه د هغې څه وشو. نو هغه موږ ته ښکاري چې زموږ کوم ډیپټي پرایم منسټر دی اسحاق صاحب، نو هغوی چې هغه ورځ خبرې وکړې نو بریښي چې د پاکستان په اوس ټیک ټاک تحفظات دي. دوی ورسره دا نه مني، ځکه دوی وایي چې موږ کوم نکات ورکړو مجوزه د امن دپاره، د غزه د مسلې د حل دپاره، د فلسطین د مسلمانانو د یو مستقبل دپاره، د هغوی د ریاست دپاره، هغه نکات اوس نشته. په هغې کې ترمیم شوی او دا ترمیم کله وشو؟ کله چې د ډونالډ ټرمپ سره د اسرائیل پرایم منسټر نیتنیاهو ملاقات وکړو. اوس هغوی زورورتیا کوي. که موږ وګورو هغوی د عالمي نړۍ د دباو هم څه خیال نه ساتي. لکه تاسو وګورئ په جازونو مشتمل قافله د 40 ملکونو سمود فلوټیله هغه روانه ده چې هلته کم مسلمانان دي د غزه ماشومان دي، هغوی ته پی ورسوي، جامې پیزار ورته ورسوي، ډوډۍ خوراک ورته ورسوي. د هغې محاصره یې کړې ده. په هغې کې څوک دي لکه زموږ د پاکستان مشتاق احمد خان صاحب او یو انوایرمنټلیسټ ده سویډش ګریټا، هغه هم پکې ده چې یو ډېر انټرنیشنل نوم دی. هغه یې ټول په حراست کې اخیستي دي. یعنی اسرائیل د چا هم پروا نه کوي. هغوی وایي چې زموږ څه خوښه ده به کوو. اوس به څه کیږي سره؟ چې اوس دا ده چې خدای مکه حالات په نور هم د غزه مسلمانانو ته سختېږي، ځکه چې کم حماس دی نو ډونالډ ټرمپ هغوی زور راوړي چې دا ډي ویپنایز کوي، د دوی نه وسله واخلئ، دا ډسارم کوي او دا ختم کوي. بل خوا هغه خپل یو تنظیم دی، د هغه خپل یو دغه دی، د هغه لا رد عمل نه دی راغلی. اوس چې د هغه رد عمل نه دی راغلی او هغوی نه مني او دوی وخت کم ورکړی دی، نو دوی به نور عملیات کوي په غزه کې، په فلسطین کې. او د دې سره سره چې کوم حالات دي خدای مکه نو هغه نور خرابېدو طرف ته ځي، ځکه چې 80,000 شهیدان کړل چې پکې ماشومان دي، زنانه دي، د هسپتالونو خیال یې ونه ساتو، د یونیورسټیو د کالجونو د سکولونو تباه شو، ژوند یې تباه شو او هغوی پروا نه کوي. اوس بله خبره بریکینګ نیوز دی شاجي، چې چون کې د نړۍ یو پریشر خو دی، لکه استرالیا فلسطین ومنه، انګلند ومنه، نورو ملکونو ومنه او د هغوی دپاره یو اواز اوچتېږي. په هالیوډ غوندې ځای کې موږ د فلسطین د مسلمانانو دپاره اواز ګورو په نړۍ کې. نو اوس اسرائیل خو سره پیسې شته دی او ډېر مکار ملک دی، هغوی یو چل وکړو چې په امریکا کې کم سوشل میډیا انفلوئنسرز دي، د هغوی د هایر کولو دپاره په $1 بلین فنډ چې کوم دی نو هغه رادغه که. او اوس په چې څوک د اسرائیل په حق کې یو پوسټ کوي، د یو پوسټ په هغه سړي ته $2,000 میلاویږي. دا اسرائیل یو چل وکړو. دی ولې وکړو؟ چې یو خوا په نړۍ کې د فلسطینیانو په حمایت کې غږ پورته کیږي، د اسرائیل چې کوم ظلمونه دي د دې خلاف اواز پورته کیږي. نو اسرائیل خو مکار دی، پیسه ده ورسره، د نړۍ په معیشت یو قسم له قبضه ده، بلکې د امریکې په معیشت قبضه ده. نو د هغوی سره خو ډالر شته دی، هغه یې رابار کړي. اوس په دغه ډالرز استعمالی او چې کم اپرسټ دي، چې کم یتیمان دي، شهدا دي، د هغوی دپاره چې کم اواز اوچتېږي نو دغه اواز به دوی ډاون کوي. لکه موږ دا اواز په سمود فلوټیلا کې ولیده چې یو
تنظیمونه دی روان دي د ملکونو بالکل په انساني بنیاد باندې د ماشومانو دپاره هغوی هغه چغې سورې هغه لیدلي دي د خلک روان دي او موږ دوی ته دعا کوو لکه موږ دغه خلک په موږ خلک دا کم چې خدمت ته خو اسرائیل هغه محاصره کړل بیا ګیر کړل د ټوپک په زور لکه هغې کې زنانه دي په هغوی ټوپکې ونیولې سر خبره شارټ کومه به دا راته لنډو ټکو کې ووایي چې ډونالډ ټرمپ کمې دا 20 نقطې ورکړي دي آیا په دې باندې به عمل درآمد وشي که نه په دې عمل درآمد نه کیږي دا ټولې هغوی د خپل ځان د فایدې دپاره د اسرائیل د فایدې دپاره کړي دي دا ورسره نه نړۍ مني پاکستان هم پې ډېر کلیر کټ سټانس راغی چې دغه موږ هم نه منو دا څنګه معاهدوي خو دا امن خبره کوله د غزه د بیا بادکارۍ خبره یې کوله پکې نشته بلکې غزه به دوی یو کارپوریټ سیکټر کې یا نړۍ لوی خلک په راځي هغې کې به ځایونه اخلي او پراپرټي به ترې جوړه کړي ډېره مننه ټکر صاحب موږ په دې باندې خبرې ډېرې کول غوښتل خو چونکې باران شو موسم ښکلی دی نو باران رحمت دی دا زموږ نن پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کې اجازه دلوي الله پامان